چې ده پر د خپل زخم باندې او پر د خپل خوږ باندې و دې مسیحګانو ته بخښ وکړي دپاره د الله. نو د ده ډېر پر ودانۍ وایم داسې خلک ډېر کم دي په نن معاشره کې داسې خلک کم دي چې څوک خوږ وي او خپله وینه بهېدلې او په رایونه سربېره دی د الله دپاره د دې مشرانو دپاره د سپین ږیرو دپاره بخښ وکړي. نو داسې خلک دې الله پاک په موږ ته کې نه ورکوي او الله دې نور هم پیدا کړي او الله دې کامیابه کړي. دویم د نور کورنۍ د طرفه د محمد اکا د طرفه هم کور ودان چې خپل جرم یې کړی و او خپل پړه یې کړې وه پر خپل پړه پر خپل جرم باندې توبه وکړله دا کمبل له ننواتې راغلی. دا هم د شکر ساتي چې څوک ناجیزه وکړي او بیا ومني چې ما دا ظلم کړی دی او دا ناجیزه مې کړې ده. دا هم ډېره ښه خبره ده. ایسان دا په اومه دنیا زموږ تی په ماحول او زموږ تی په علاقه کې دا جګړې دا جنګونه دا خامخا پیښېږي. نو دا به موږ داسې کوشش کوو چې دا جګړې او دا جنګونه به د دې کمبله باندې موږ تی حل کوو. څنګه چې د دې کمبلې فیصله وسوله په دې کمبله مجلس خلاص ولو دا نه عدالت دا رقم خلاصوی نه سرکار دا رقم خلاصوی او نه تاڼه دا رقم خلاصوی او موږ دا هر چاته دا خواست کوو که څوک په کلي کې که څوک په محله کې چې داسې کار پېښ شو تاڼې ته توجه مه ورکوو. توجه د کلي و مولوي صاحب ته او د کلي و سپین ږیري خبروئ. بعضې د کلي سپین ږیري به دا ځان خبر کړي چې زما په کلي کې نن دا جګړه شوې ده. سپین ږیري دې ورسي د مولوي صاحب دروازه دې ور وټکوي مولوي صاحب یې ځان ملګری مولوي صاحب دې راسي د دې سړي په مشکل دې ځان خبر کړي چې نن پر دې سړي باندې مشکل دی خوش شوی دی جګړه راغلې ده په دې مابینځ کې. نو چې دلته د دوو در مابینځ یو کردار هر مسلمان ادا کړي نو هغه مجلس خوشحالۍ لمځي ښایسته کېږي هم د تاڼې سم موږ خلاصېږو. په تاڼه ایزانو موږ نه خلاصېږو. موږ په دې کمباله به زموږ ټوله مجلسونه خلاصېږي او که موږ خپل تاریخونه او خپل مجلسونه در پښو نوکه لاندې زموږ به یو مجلس سرکار ته نه اړېږي. موږ به دا خپل تاریخونه را ژوندي کوو. څنګه نن په ټوله دنیا کې موږ ته یو دا کمبله پاته نور ټول رواجونه موږ ختم کړي. دا کمبله خو باید د سره موږ د لاسه نه ورکړو. د دې کمبلې پالنګه به دا مشرانو سپین ږیري کوي علما به کوي ځوانان به کوي د دلته چې ناست دي. د دې پالنګه دا ده چې چا سره وخوړو او د چا په مابینځ جنجال رالی باید په وران څوک ور نه کښېني خپل کار پرېږدي او دغه کار دغه جنجال دي د ځان وبولي او داسې دې ګڼي لکه په موږ چې لمونځ فرض دی باید موږ داسې ولاړ شو دا لمونځ موږ کوو وخت نه وکړو چې ټیم یې راشي. دا جنجال دپاره به موږ دی ولاړېږو دا سړي دروازه به وروټکوو که په هسپتال کې هسپتاله به ورځو که تاڼې لکه لري تاڼې له به ورځو دا مشکلات به موږ حل کوو. نو بیا موږ په مابینځ زموږ په علاقه زموږ په وطن کې نو خوشحالۍ راځي بدنیتیا ګسه ختمېږي. موږ به دا کوشش کوو د ټولو قومونو چې موږ به دا کوټ کې پراته یو موږ هېڅ فرق نشته ټوله موږ یو یو. که موږ دا وایي زه نورزه یم زه خوګاڼه یم او ابل وردګ دی ابل ساګزی دی دا موږ ته کامیابي نه ده. موږ ته کامیابي دا ده چې موږ ټوله یو یو. قوم چې دی د دې دپاره دی چې څوک وپېژني چې دا پلانکي قوم دی د دې دپاره دی زه کنګلي وکړم. نبي علیه السلام وایي پر ما باندې وایي هراکللې زه پر دې وبېرېدم چې نوسایه به د نوسایه میراث یوسي. نوسایه دوی نیاک لري. موږ پر نوسایهګانو باندې نن لرګي راخیستي سره وهو په سوکانه سره وهو د سپین ږیري قدر نه لرو د مشر قدر نه لرو او د ځوان دپاره زه دا وایم ځوان ته پکې زه دا وکوم باید ته خو د هر چا وسیله وکړې د سپین ږیري قدر وکړې د یو عالم قدر وکړې په یو علاقه کې د نورو خلکو قدر وکړې نو موږ به د علاقه باره ټوله سره خوشحالۍ د خوشحالۍ مجلسونه به وي. نو زه دا خواست کوم و دې ټولو انسانانو ته چې د خیر مجلس کوئ او د خیر لاره اخلي چې الله او د الله رسول په مجلس خوشحالۍ بیا موږ کامیاب هم یو. نور یو شی نه سالات موږ ناراضه دي موږ له چې دا جګړې راځي موږ له چې دا ستړي راځي دا موږ الله ناراضه کړي څه چې موږ ته الله رازرمېلي دي پر هغه قدم پر هغه لار پر هغه باندې موږ نه ځو. که موږ ولاړ شو نو خو الله زموږ ملګری دي بیا موږ کامیابه یو. په هره ناسته په هر مجلس کې چې د الله رضا نه وي او د الله پاک پر لار موږ روان یو دا به موږ ګرد هم ناکام یو. نو موږ به د ناکامۍ په خوا نه ځو موږ به د کامیابۍ په خوا ځو. موږ به دا کوشش کوو چې موږ ته به بچیانو تعلیمونه وکړو. دا خوا زه هر چاته کوم چې به بچیانو تعلیم وکړي په بچیانو باندې سبقان ووایي چې دغسې علما جوړ شي مفتیان جوړ شي او په بچیانو باندې سبقان وایي چې هغه وکیلان جوړ شي دغسې ډاکټران جوړ شي. بیا به هغه خلک چې موږ پوښتنه وکړو هغه به موږ ته دا لاره ښیي چې د الله او د رسول
رضا پکښې کوي نو چې موږ پر الله روان شو دوی موږ ته لاره وښه موږ ته به اسانۍ هم یې پر اساني لاره به هم روان یې خوشحالي به په ملک وي په علاقه کې به وي موږ ته به دا کوشش کوو دا خفګان دا بندیتیا دا به ټول علاقه کې دا موږ دا کوشش کوو چې دا ختم کړو که بل چا او د بل چا مابین خفګان یې موږ خبر شو یا هر چا ته دا اجازه ده چې موږ د پورې ځانه ورسوي نو چې موږ دغه کوره پورې ځان ورسو نور خفګانونه سد موږ په علاقه کې بندیتیاوې شته چې دا ټولې موږ دا کوشش وکړو چې په علاقه کې دا بندیتیاوې ټولې ختمې کړو نو دا چې ختم شي دا ډېر ښه خوند کوي زموږ زه ستاسو ټیم نه ضایع کوم نو ډېر شکریه زه ستاسو ادا کوم دغه یو خلکو څه تکلیف په دغه کې وړی دی په دا تاڼه او په دا سالسان ما سره د دې نمبر زه به دې یادوم چې څوک دعا ورته وکړي نو ملک عبدالولي کاکړ یو کور ودان ډېر غټ تکلیف یې وړی دی په دا شپه نو ډېر ښه وردګ ملک عبدالولي وردګ نو ډېر تکلیف یې وړی دی ډېر ښه کردار یې کړی دی مسلمانۍ د اسلام کردار یې کړی دی نو چې دا رقم کردار بل څوک وکړي نو خو نور موږ مخته تللی شو جلال خان نورزی دی دې هم ډېر ښه کردار کړی دی په دا شپه ورغلي تاڼې لره نور ما سره خپل ملګري دي حاجي قادر خان اکا اسحاقزی دی حاجي جمعه خان اکا نورزی دی نور دا مشران ملګري انډیوالان ناست دي د دې ټولو کور ودان شخصا بیا د حاجي صاحب ډېره شکریه ادا کوم چې دا مجلس خلاص کړي او دا مجلس د خوشحالۍ وخواته ووایي وسلام